زما د ایمان او د عقیدې ډېرو معززو حاضرینو مسلمانانو ورونو، ستاسې د وړاندې یو آیت کریمه او د یو بل آیت صحیح سمع تلاوت کړه. د قرآن کریم په دې حصه کې الله جل شانه دا بیان کوي چې خدای تاسو سره دی، تاسو چې کوم ځای او خدای تاسو نه خبردار دی، تاسو چې څه کوئ خدای درنه خبردار دی. الله تعالی وایي په تحقیق سره مونږ انسان پیدا کړی او د ده په زړه کې چې څه ګرځي را ګرځي مونږ پې خبر یو او مونږ ده ته نږدې یو د شا د مرۍ د رګ نه د مرۍ د رګ نه ده ته مونږ ډېر نږدې. اوس کوم مسلمان د عقیده چې خدای ما ویني، خدای ما سره دی، یعنی خدای ما نه خبردار دی، دا بنده غلط کار نه کوي. خدای زمونږ په ذمه عبادتونه ایښي دي، منځ، روژه وغیره، ذکر، اذکار، تلاوت. دا د عبادتونو مقصد دغه دی چې زمونږ دا سوچ پیدا شي، الله ته په د عبادت کې متوجه شو چې د عبادت نه بهر هم زمونږ دا سوچ چې خدای ما ویني. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه جبریل علیہ السلام تپوس کوي مل احسان، احسان څه شی دی؟ احسان څه ته وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. چې ته د خدای عبادت په داسې طریقه وکړې لکه ته چې الله ویني، ته چې الله ویني. عبادت په داسې طریقه کې داسې ښایسته چې ته الله ویني. نو که چېرې ته الله نه وینې بیا هم ښه عبادت کوه. ولې؟ فإنه یراک، هغه خو تا ویني که نه. یو مزدور کار کوي، مزدوري کوي، نو چې نیک ولاړی د هغه کار یو شانې او چې هغه نه موجود ده مزدور کار بل شان. دغه شان الله وایي د خدای بندګي او عبادت به په داسې طریقې سره کې لکه ته چې الله ویني او که ته الله نه وینې بیا هم ښه عبادت کوه. ولې؟ د عقیده او یقین وساته چې الله خو تا ویني که نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې به چې کومو خلکو ایمان راوړو هغې ته صحابه کرام وایي. زمونږ او د صحابه کرامو په ایمانونو کې یو فرق، هغه فرق دا دی چې زمونږ دا د دې خبرې علم هم شته چې الله جل شانه مونږ ویني، خو دومره یقین نشته لکه د صحابه کرامو چې څنګه یقین. دا یقین په عبادت راځي، د الله بندګي او عبادت بنده کوي. خو صحابه کرامو ته دا یقین په عبادت نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت حاصل. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس کې به یو ځل کېناست، الله جل شانه به د دوی داسې کیفیت او طریقه به جوړه کړه چې د دوی به دا یقین و چې خدای منګه ګوري نو غلط کار څنګه و. یو ځل صحابه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورته وایي قربان مونږ بیت الخلا ته ځو او دس ماتو عورت بربنډو. نو دا خو ډېره بده خبره ده ځکه خدای مونږ ویني، د زمونږ عورت ښکاري، دا څومره بده خبره ده خدای مونږ ویني. ګورې د هغوی داسې کیفیت برابر شو چې فوراً دا سوچ جوړ شي چې مونږ الله ویني. نو بیت الخلا ته ننوتل ورته شرم ښکارېده
نو د خدای نافرمانی او ګناه به ورته څومره شرم او بده خبره ښکاري. دا ډېره لویه مرتبه ده. نو الله وایي الله تاسو سره دی چې کوم ځای تاسو یې خدای تاسو نه خبردار دی. الله تاسو ویني، ستاسو د اعمالو نه خبردار دی. بنده چې د مخلوق سره تاویږي را تاویږي او اسباب باندې نظري، نو د دا سوچ او نظر په اسباب وي. او چې کله ځان لا ناست دي د مخلوق سره تعلق کمزور شي، نو د یقین بیا په خدای راشي. د دې ماحول اثري مالدار خلکو سره چې کېنه دا غوي سوچ دا دی چې دا کارونه کې دا کارونه کې دا کارونه کې نو رزق بده د کم ځای نشي. دا هغه سوچ په دې اسباب باندې دی. او دنیا دارالاسباب د اسباب استعمالول خو څه بده خبره نه ده. بزرگانو سره چې کېنه دا غوي سوچ په اسبابو نه وي، هغه ته اسباب خبره نه کوي، هغه ټول د خدای د قدرت خبرې کوي، د الله خبرې کوي. بس الله دا کار کوي او الله به داسې وکړي، بس هغه ستا سوچ بدلوي. مسبب الاسباب، اسباب پیدا کوونکي چې د اسباب چا پیدا کړي د هغې سره ستا تعلق جوړوي. د کتابونو کې یوه واقعه ده، یو بزرګ سړی و ولی الله، هغه د یو عالم پسې مونځ وکړو. مانځنه چې فارغه شو نو عالم پېژنده چې دا بزرګ دی. هغه عالم ورته را نږدې شه چې بزرګ را نږدې شه، وایي ته کاروبار څه کوې، تا ته رزق د کمه کېږي، ستا د رزق بندوبست څنګه دی، د کم ځای نه کېږي، څوک یې درکوي. دې بزرګ ورته وایي ته لږ صبر وکړه، دا تا پسې مې چې مونځ وکړه دا دوباره وکړمه، بیا زه تا ته ښیم چې ما ته رزق څوک راکوي. تا پسې مونځ ځکه نه کېږي چې ته د رزق ورکولو والا ذات نه پېژنې، نو تا پسې زما مونځ کړی دا دوباره کوم. مطلب دا دی چې د بزرګ یقین دومره پخته و، دومره مضبوط و چې د دنیا نظام ټول د خدای په قبضه کې دی. او یقینا چې دی مونږ چې بیماران شو دوایي وخورو، د شریعت حکم دی چې دوا به خورې، نو حقیقت کې مونږ خدای جوړ کړي، دوا نه یې جوړ کړي، خو دوا ورته یو سبب شو. نه زمونږ ټوله توجه په دې سبب د خدای مهیر شي چې مصیبت را باندې راشي، مړی راشي، مړی د بیمارۍ نه مړ شوی، یو اوږده بیماري مړ شي، هغه اوږده بیماري نه یادو چې د دې بیمارۍ نه مړ شو، نو بیا خدای ملامته کوي د خدای کارونه دي. داسې ده که نه ده؟ بس د خدای کار دی او بس خدای کول دي او دې کې مونږ څه نشو ویلی. هلته بیا سبب ته نه یادو، سبب نه یادو. زمونږ د پیدې او د خوشحالۍ شی چې هغې کې بیا سبب یادو. ګوله یې وخوړه کړه، مېره ډېره ښه دوایي وه ورسره ټیک شو، ډېر ښه کاروبار و، خدای پکې رزق راکړه، رزق پکې راته میلاو شو. دلته خدای نه یادو چې بیمار شي څوک ورته بس دا د خدای د طرفه دی او د خدای کارونه دي او دې کې خیر دی او دا مرګ د خدای د طرفه دی. دا څیزونه هلته سبب نه یادو. نو مونږ ته د سبب د استعمالولو اجازت شریعت راکړی، خو نظر به د په هغه ذات دی چې دا اسباب چا پیدا کړي دي. بی بی مریم د عیسی علیه السلام مور او نیک او پاکیزه بی بی وه. دا خلوت خانه کې ناسته ده، ځان له عبادت کوي، څوک ورسره نشته. اسبابو نه کټ د اسبابو سره تعلق نشته. دې ته رزق خدای څنګه ورکوي؟ د ژمي په موسم کې دې سره د اوړي میوې پرتې او د اوړي موسم کې دې سره د ژمي میوې پرتې، الله یې ورکوي. دې ته کرامت وایي. بزرګ و د بزرګانو کرامات دي که خدای عزت ورکوي. نو زکریا علیه السلام پیغمبر دی، د دې کفالت او تربیت کوي. څو ورځې وروسته زکریا علیه السلام ورغی، دا چې کومه خلوت خانه او عبادت خانه کې وه، چې ویې کتل
سرسری سوچو لگے دا چه دے سر ما ناشنا میوی پرتی دی بے موسم میوی اور سر پرتی دی زکریا علیہ السلام تے تپوس کئی انا لکے حازا دا دا کم زین راغلے دا بے موسم میوی دا کم اشوی بی بی مریم پا اسباب نظر نشت اسباب نہیں یاد آئی اسباب مالک یاد آئی قالت هو من عند اللہ بی بی مریم ورته دا الله د طرف دی الله ما ترا لګلی ځکه زه د الله عبادت کوم الله زما بندوبست کوي هو من عند الله د زکریا علیہ السلام خو پیغمبرو دا هغه دا یقین و چې دنیا کې سکیږي دا د خدای په قدرت سره کېږي دا الله د قدرت نه او د مشیت نه لاندې دی او الله هر څه کولی شي دا یقینو خدا د مخلوق سره واسطه وا ځکه دعوت به خلکو ته ورکو تبلیغ کارو خلک به خدای طرف ته دین طرف ته دعوت کول خلکو سره واسطه وا خلکو سره ناس ته ولاړ ډیر ونه د خلکو اثرې کړه او د خلکو توجه خټوله په اسباب وي نو دی وخت د سره دا سوچ ذهن تراغه چې الله تعالی په موسم میوي ورکولې شي نو خدای خو بے موسم بچی ورکولې شي زما خو نارینه بچی نشته خدای نه بے موسم بچی غواړي الله تعالی قران کریم کې دا منظر ذکر کوي هنالک دعا زکریا ربه په دغه موقع کې زکریا علیہ السلام د خدای نه بچی وغوښتل چې خدایا تبه موسم میوه خلکو ته ورکې نو اگر چې زس بنګره يم خزه په بوډای دا د بچو راوړلو سره نه یو مناسب په تبه موسم په ور کولې چې نو به موسم بچی مور کولې چې موږ ته به موسم بچی را داغه دا یقین و چې به موسم خدای ور کولې شي خدای مخلوق سره واسطه او ذهن نه دا خبره وته و اده بی مریم خدا اسباب سره تعلق نه د خدای سره تعلق نو ډاری کی ویل چې هو من عند الله دا د الله د طرف دا د خدای د طرف نه دا یقین ساتل پکار دی چې الله موږ سره ده دنیا کې چې سمنګ سره کېږي که خکېږي که زمنګ په نظر بد کېږي دا د خدای د طرف دی دا یقین وساتای یو دویم دا چې په خلی بار بار دا د خدای لوی بیان کو چې دا سکیږي خدای کوي دا چې په خلی بار بار وای نو زړه ته هم دا یقین کوشي نه بیا به د زړه خفګانم کم شي زړه نه بم بوج کم شي چې ولې داسې وشو ولې داسې وشو او داسې بیمار ولې شوم داسې غریب ولې شوم زما باندې دا مصیبت ولې راغی دا هر څه پریشانای به بیا ختم دا الله دوستان او بزرگان چې باغی دا خفګانونو پریشانای دا دنیا هم د مزو دا او آخرت هم د خوندونو نه ډک دنیا کې څومره مزید چې دی هغه د هغوی د قسم دی هېڅ پریشاني نشته موږ تاسو ټول ژوند په پریشانۍ تېر ټول ژوند هم په خفګانونو تېر هغه وایي بس خدای چې څه کوي بس رضای مولا زه مولا دا خدای رضا د هر څه نه مخکې ده بس چې خدای رضا ده به زموږ هېڅ خبره نشته دا چې سړي یقیني چې د خدای رضا زما خوښه ده نه هغه په مشکل کې خفه کېږي هغه په غم کې خفه شي قسم دی چې په غم کې به خفه خوشحاله شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمه الله ډېر یو عظیم الشان عالم دی سر د حکومت وخت ونیو جیل له واچا جیل کې شاګردان دي بلا ډېر خفه دي ټول چې استاد زمونږ جیل کې څو او وهل ټکول بې عزتي کېږي او زمونږ سبق هم خراب شي حافظ ابن القیم رحمه الله دا یو شاګرد دی عالم دی هغه وایي موږ جیل له لاړو چې استاد وګورو چې په کم حال کې دی او تسلي ورکړو چې استاد مولي د نو هغه ډېر په خوشحاله کې دی تنو تازه دی جیل کې ډېر خوشحاله دی موږ ورته چې موږ خورالو چې تعالی تسلي درکړو ته به خفه ته ډېر خوشحاله یې وایي هغه راته چې الجنت فی صدري جنت خو زما په سینه کې دی چې کم ځای لازم جنت را سره ځي جنت می په سینه کې دی د دې څه مطلب دی مطلب دا چې زړه کې مې دا یقین دی چې څه کېږي دا خدای کوي او زما پکې خیر دی د دې کې مې خیر دی چې دا یقیني
چې بیماری کې زما خیر دی نه په بیماری به څوک خفه شي، غریبۍ کې زما خیر دی په غریبۍ به څوک خفه شي، مصیبت کې زما خیر دی خدای را باندې راوستی بیا به څوک خفه شي، بیا به تر و تازه او خوشحاله به هیڅ پریشانی به نه نه. دا یقین ساتل پکار دی چې الله ما ویني، نو بیا به عبادت زمونږ او ستاسو نه ښه کېږي. د ګناه نه به ځان بچ کوو. یو بزرګ د هغه شاګردان او مریدان، یو شاګرد راغی نو ده سره 3 ورځې تېرې کړې. 3 ورځې وروسته دې ځای له ورساو او دله چې کوم دی دستربندي وکړه چې دی م ورسېده، زما د خلیفه شو، دی به نور د خلکو اصلاح کوي. 3 ورځې کې څه کسان او شاګردان نور هغوی ورسره 20 او 30 او 25 کلونه تېر کړي وو، هغوی سره حسد پیدا شي چې موږ 20 او 30 کلونه ورسره تېر کړه، زمونږ دا حال دی. او دی 3 ورځې کې ورسېده، ده کیسې دي نه دی پیر صاحب ته ویل چې دا مورید دی 3 ورځې کې ولې ورساو، ده کې څه کمال دی دا موږ چې در سره 20 او 30 کاله تېر کړي. دا ورته وایي زه 2-3 ورځې وروسته بیا د دې جواب درکوم. 2-3 ورځې وروسته مرغۍ نیولې وې، ژوندۍ وې. هر یوه مرید له مرغۍ ورکړه یوه چې دا لاړ شئ او ګنټه بعد به راځئ. دله مې یوه ورکړه چې دا 3 ورځې کې ځای ته رسولی و چې دا به ویسئ داسې ځای کې به ذبحه کوئ چې څوک هم نه ویني. ګنټه وروسته ټول مریدان راغله، چا د دیوال بیخته ذبحه کړې وه کتلي وه چې څوک نشته، چا کوټه کې مرغۍ حلاله کړې وه خوا دې خوا کتلي وه چې څوک نشته، چا لیټرین کې، چا ګنو په منځ کې، چا جوارو پټي کې څوک نه و که نه بس ایسته حلاله کړې ټول راوړې چې داسې ځای کې موږ حلاله کړه چې هلته څوک نه و. دا مورید مازدیګر راغی او جاړي او مرغۍ ژوندی راوړه. پیر صاحب ته تپوس وکړه چې دا مرغۍ دې ولې ژوندی راوړه؟ په ژړا دی وایي قربان زه خو ټوله دنیا کې وګرځېدم، داسې ځای مې پیدا نه کړ چې څوک مې نه ویني. هر ځای ته به چې لاړم نو زما دا یقین و چې مولا مې ویني. نو ما کوم ځای کې ذبحه کړې وه؟ تا ویلي و چې داسې ځای کې ذبحه کړه چې څوک دې نه ویني. داسې ځای ما پیدا نه کړ چې څوک مې پکې نه ویني. تاسو یقین چې زمونږ راشي نو بیا به رانه د خدای نافرماني نه کړي، ګناه به رانه نه کېږي چې الله تعالی ما ګوري. زمونږ دا یقین شي چې الله ما ویني. ځکه خو حدیث کې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته د خدای عبادت داسې وکړې چې ته الله وینې، که ته الله نه وینې بیا هم ښه عبادت کوه. ولې؟ فانه یراک، هغه خو تا ویني که نه، هغه تا ویني. نو الله تعالی قرآن کریم کې وایي وهو معکم، الله تاسو سره دی اینما کنتم، کم ځای چې تاسو یئ. او بل ځای کې الله ونحن اقرب الیه من حبل الورید، مونږ نږدې یو دې بنده ته د شا د مرۍ د رګ نه، دومره ورته نږدې یو چې الله زمونږ ته دومره نږدې دی. الله زمونږ د هر حال نه خبردار دی، هر څه زمونږ الله ویني. الله تعالی زمونږ هر څه ویني. نو بیا مونږ څنګه د خدای نافرماني وکړو؟ دا کیفیت زمونږ زړه کې پیدا شي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یو عظیم صحابي دی، د صحرا ته وته او شاګردانو سره یو شپونکی ولید ګډې سره ولې غلام تپوس ته وکړو چې دا ګډې د چا دی؟ وای دا مې د مالک دی او زه خادم یم. دی ورته راشه موږ سره ډوډۍ وخوره خوراک. هغه دی زما روژه ده، نفلي روژه یې نیولې. عبدالله ابن عمر ډېر تعجب کې چې غلام دی او خادم دی او دلته خو څوک د صفت هم نشته چې د صفت وکړي، چې ریا هم نشته، ځنګل دی او د روژه نیولې. دا ډېر لوی سړی دی، راشه امتحان یې وکړه. ورته وایي یوه خبره درته کوم. وایي څنګه؟ وای دا یو ګډ چیلې په موږ را خرڅ کړه، یا د ګډې بچې پیسې به درکړو او موږ به حلاله کړو. ماښام به ته هم را سره روژه ماته وکړې، ستا کار به هم وشي او پیسې به هم درته میله وشي. نه هغه ورته وایي نه دا خو زما د مالک دي، زما نه دي، نو زه یې څنګه خرڅ کړم؟
عبد الله بن عمر ورته وی چې مالک دا دومره ډېرې ګډې دي نو مالک څه خبرېږي کوي کتلې نو ورته ووایه چې شرمه وخوړو لیوه وخوړو زه دې څه خبره دا امتحان کوي نو دا شپونکی او غلام ورته وایي چې مالک ما دلته نه ګوري نو الله خو مې ګوري زه څنګه ورته ووایم زه ورته څنګه دا خبره په کومه خوله وکړم چې لیوه وخوړه او زه پیسې واخلم نو الله خو مې ګوري که نه بس امتحان کې کامیاب شي ښه وایي د چا غلام یې سړي نه مې ورته یاد کړه مدینې منورې مازدیګر له عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ راغی هغه سړي دروازه ور وټپوله او ورته پلانکې غلام ستا دی وایي وایي ګټې څومره دي وایي دومره دي وایي هغه ټول ستا دي وایي زما وایي دا غلام په ما را خرڅ که سره د ګډو وایي د ګډو دومره روپۍ شو د غلام دومره روپۍ شي د پیسې ورکړې غلام چې مازدیګر راغی ورته وایي راځه ته زما شو دا ګډ هم ټولې زما غلام ته وایي ته د الله دپاره ما آزاد کړی غلامي دې ختمه شو او دا ټولې ګډې ستا د مالک نه ما اخیستې دا ټولې ستا مال شو دا د مال سزا دومره جذبه پکې او تاسو واقعات اورېدلي دي عمر رضی الله تعالی عنہ په کوڅو کې ګرځېده د خلکو حالت رعیت حالت به معلومه و زما رعیت په کم حال کې دی د دوی ژوند څنګه دی د دوی زندگی څنګه ده دا حالات به معلومه و ځکه مسلمانان د امیر دا ذمہواري ده چې خلکو نه به ځان خبروي نو یو کور دی ډیوه پکې لګېدلې ده خبرې اترې دي د غوږ ونیو چې دی څه وایي یوه مور ده او یوه لور ده مور ورته وایي بچی په دې پیو کې لږې اوبه واچوه چې سبا لی خرڅې کړو کار وشي دا لور ورته وایي مورې تا ته پته نشته چې امیرالمؤمنین دا بندیز لګولی دی چې په پیو کې به اوبه نه اچوئ سوچه پی به خرڅوئ اوس پکې ګجران څومره اوبه اچوي دلته پخوا وخت کې یو ګجر و نو ما ورته اوبه پکې اچوئ بې اوبو چېرته کېږي نو ما چې ښه اوبه اچوې نو خدای ته وګوره لږ صفا اوبه پکې اچوه لږ صفا پکې اچوه وایي بې اوبو چېرته کېږي نو مور ورته وایي اوبه پکې واچوه دا لور ورته وایي امیرالمؤمنین د مسلمانانو امیر بندیز لګولی څنګه پکې اوبه واچوه لور مور ورته وایي نو اوس دې شپه کې امیرالمؤمنین د کمه شا خو موږ نه ویني که نه واچوه چې ډېرې شي نو لور ورته وایي مورې که امیرالمؤمنین موږ نه ګوري نو د امیرالمؤمنین رب خو موږ ویني هغه به د قیامت پر څه جواب ورکوو دا منظر او دا قصه ټول عمر رضی الله عنه باره ورې کوڅه کې ولاړ دی کور یې په نښه که سبا ته چې شو نو دا بوډۍ هم راوغوښته ورته ویل لور دې هم در سره راوله قصه یې ورته ذکر کړه چې تا ورته داسې ویل او دی داسې ویل ورته وایي دا لور د څو کلو ده دا جنۍ وایي د دومره د بالغه شوې ښه وایي زه خو امیرالمؤمنین یم او زه تا نه مطالبه کوم چې دا لور دې زما زوی ته په نکاح راکړه نو بوډۍ ډېره خوشحاله شوه چې امیرالمؤمنین زوی ته زما لور کوي بس زوی ټیک شو لور یې ورکړه د هغې نه بیا خدای پاک د هغې نوسې عمر ابن عبدالعزیز یو عظیم الشان بادشاه خلیفه د مسلمانانو عادل د هغې جینۍ په نسل کې خدای پیدا کړه د هغې جینۍ نوسې ګورئ موږ دا یقین وکړو چې دا کار زه کوم نو الله مې ویني نه انشاءالله کار به موږ تاسو ته اسانه شي الله تعالی دې ما او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي درود شریف وایي اللهم صل علی